أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما وحفظا وفهما بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم دین مخ کی آیات مبارک کی د طالوت او داود لخکر د مقابله د پاره د تلو ذکر شو او پلار باندې د الله د طرف نه کوم امتحان مقرر دا غي ذکر شو چې طالوت بادشاہ خلکو ته اعلان وکړ چې دا الله حکم دی دا الله فیصله ده او دا الله د طرف نه امتحان دی چې تاسو به د نهر نه وبنس کوي او که څوک سکایم نو معمولی غوندې په یو لاس باندې په یو چوم باندې د سکلو اجازت ته خدا په یو لاس او په چوم باندې د سکلو دا رخصت ته اجازت الله ورکړي دې که څوک اس کی نو سګونا پینشته او کچا بالکل انسکلی نو دغه عظمت ته دغه لوی درجه ده دغه ډومبه درجه ده او که څوک بیا معمولی لګي اوس کی نو دا بیا دویمه درجه ده داوم د الله د نافرمانی نه بیا د خلقم بچته او کچا د دینه سیوا اوس کلی ډیره اوس کلی نو دا خلق به بیا د الله په نافرمانی کې راضي او دا خلق به زما ملګری نه معنا دا د دای زما د تابعدارو ملګرو نه دي دای به ما سره بیا مخ کې د جنگ د پاره د تلو وس او طاقت بیا نه لري الله به توفیق نه ورکړي او هغه سی وشو لګو کسانو بو نسکلی او ډیر وسکلی هغه پاتې شو او دا لګوندې کسان په مخ کې باندې لاړل او چې دا کم کسان په مخ کې تلل دا 314 کسان نو دی کې داود علیه السلام هم خدا داود علیه السلام دا وخت پیغمبر نه دی او دیلا نوجوان دی او دا د پلار نه زامنو او دا داود علیه السلام په کې چې د نوم دا د دې نه ورونو یو ورورو او د الله تعالی ډیر لوی طاقت ورکړو وجدا و چې الله تبارک وتعالى دې پیدا کړی د پیغمبرای د پاره او د پیغمبرانو چې څومره پیغمبران الله پیدا کړی دي هر پیغمبر ته الله تعالی د سلويختو پهلوانانو مر طاقت ورکړو زمونږ استاد محبوب پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم
الله تعالی ورته لوی طاقت ورکړو یو ډیر مشهور پهلوان او داسې پهلوانو چې چا به سره مقابله نشو کولی چا به ور سره پرزول نشو کولی چا به ور سره زور نشو چلولی چا به راچولی نشو هغه پهلوان راغلی دی هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خبره وکړه ما سره به مقابله کې ته چې وایي چې زه د الله پیغمبر یم اوس په دې د په میدان باندې پته ولګي که تا ما سره مقابله وکړه او ما سره دې زور وکړی شو او زه دې راواچولم نو ته به بیا د الله پیغمبر یې ځکه چې ما باندې څوک زورور نشته ما څوک نشي راچولی او که تا زه راواچولم نو دې نه به دا معلومه شي چې ته د الله پیغمبر یې ځکه د الله پیغمبر کې ډېر لوی طاقت وي پیغمبر علیه السلام ورته وی ټیک ده لاس ور سره پرزول وکړل لاس واچول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله ډیر لوی طاقت ورکړو بس راوایچو بیا ته پیغمبر علیه السلام یې بیا را پاسوي چې بیا راواچو چې درې ځله راواچو بس ورته وی بس ما خپل پړاو منه اوی ته د الله حق او سچ پیغمبر داوود علیه السلام ته الله ډیر لوی طاقت ورکړو طالوت بادشاہ چې ملګرو سره د نیر نه پورې شو روان شو نو داوود علیه السلام ور سره داوود علیه السلام ته په میدان کې یو دریو کانو आवाज چې مونږ ځان سره واخله مونږ به په کار راشو هغه کانی را واغستل او ځان سره په تیلای او سره پاغي کې واچول لکه دا اوس چې څنګه مونږ ځان سره بیکونه یو سبل سره ګرځو پرسونه ګرځو دغسې داود علیه السلام سره به یو تیلای وه او په هغې کې به خپل د ضرورت څیزونه اچولي ګړي بیزې به سرولې انو داود علیه السلام هغه کاڼي را واغستل داود علیه السلام سره لینده وه ایا ورته منجنیک وای هغه زمانہ کې کانه به پکې کېښود او پاغې باندې به وشتل کول داود علیه السلام چې میدان ته ورسېدو نو طالوت بادشاہ ته وی چې دی جالوت بادشاہ سره به زه مقابله کوم داود علیه السلام مقابله ته وته مخکې جالوت بادشاہ چې راوته جالوت وی ته زما مقابله لراغله داود علیه السلام ورته وی او یو نوجوان او خلوی بادشاہ او جرنیلو او پهلوانو لوی چې کمندنو کمانډرو د جنگ ډیر ماهرو او ډیر مشهور سړی او ډیر ظالم بادشاہ جالوت بادشاہ داود علیه السلام دی وی چې ته خو زما د زور نه داود علیہ السلام ورته وی ز ګورو به اوس په پته ولګي داود علیہ السلام چې یو کانه واچو په دغه لینده کې او داس یو ځلی وښتنو باندې سر باندې ولګي پرې تندی باندې چې په دې دا ولګي د کانه ته په دې سړ باندې شاته ووت اواز په شا باندې را پریوت چې هغه را پریوت اوس ټول لخرې دې نو بس هغه سره یاره شو چې دا و زمونږه پهلوان سړی وغیرہ واچو یا زمونږه بس سهالي اواز نور ملګرو په شروع کړه او بس ټول چې د نو ټکو سترې کړلو ناکام شو او داود علیه السلام په برکت باندې الله تبارک وتعالى دایته میدان کې فتح ورکړ داود علیه السلام ته رستو الله تبارک وتعالى بیا پیغمبري ورکړه دغه طالوت بادشاہ چې دی نو داود علیه السلام ته خپل لور بیا په نکاح باندې ورکړه ته ډېر پهلوانی ډېر بهادری ډېر لوی کارنامه دی وکړه نو خپل لور ورل بیا په نکاح باندې ورکړه او بیا الله تعالی پیغمبري ورکړه او بیا طالوت بادشاہ ورته وی ته بادشاہي یا ورته بادشاہي میلاو شو نو بیا مفسرین لیکلي چې داود علیه السلام د وخت نه دغه وخت نه داود علیه السلام ته هم پیغمبري میلاو شو او هم بادشاہي میلاو شو هغه خلق دی په دې خبره باندې نه خپه کیږي او دا اړه دی په دې باندې نشوي چې مونږه دا ټکي وو چې د الله پیغمبرانو بادشاہي هم کړی دا او د الله پیغمبرانو پیغمبري هم کړی دا چې دا خبره کو
نو په بعد خلکو بدلږي وي پیغمبرانو کله بادشاہي کړي او پیغمبرانو کله وي چې کوم دین حکومت کړي دي پیغمبرانو کله چې دینو خلافت کړي دي تاریخ په دی باندې گواه دی د خدای قرآن په گواه دی سلیمان علیه السلام بادشاہ کنو پیغمبرمو بادشاہمو زمونږ او تاسو محبوب پیغمبرمو بادشاہمو په مدینه کې اسلامی ریاست دا پیغمبر علیه السلام قائم کړی دی او پیغمبر علیه السلام بادشاہ ابو بکر خلیفہ او حضرت عمر خلیفہ او حضرت عثمان خلیفہ او حضرت علی خلیفہ او حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ او عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ او راځه دی په بیا هارون رشید بادشاہ دا غي په نسل کې هغه اسلامی حکومت او لوی بادشاہ او ډیر زمانه مسلمانانو بادشاہي او خلافت کړي دي روستو بیا چې ګندنو خبره لاړه او بل پلا او مسلمانان د خپل دین او د خپل شریعت نه چې ګندنو واوړېدل او خپل دین او شریعت شاته ورزو نو د غیر خلکو قبضه پیراله او د غیر خلکو د قبضې د لاندې شو او ترنن نه دی پورې مونږ چې د غیر د قبضې د لاندې کدل ته زموږ مسلمانم بادشاہي هغه مسلمانم نه خپل وسته او نه خپل اختیار شته او د نور خلکو په اشارو په دغه باندې چلیږي مجبورای دي سناسو چې دا غینه مجبورای نو دا داوود علیه السلام الله تعالی دلته په خپل وی وا آتاه الله الملک والحکمت الله وی ما ورته بیا بادشاہي ورکړه داوود علیه السلام او بیا می ورته حکمت ورک حکمت نه مراد نبوت او پیغمبري ده او داوود علیه السلام تعالی وی وعلمه مما یشاء هغه علم می ورته ورک چې هغه زما خوخه وا الله ورته دا علم ورکړو چې د مارغانو په خبرو او په جواب باندې داوود علیه السلام پویدو سليمان علیه السلام هم پویدو داوود علیه السلام ته الله دا پوها ورکړو داوود علیه السلام ته الله ډیر لوی لوی صفات ورکړو زبور کتاب ورکړو دا سي आवाज الله ورکړو داوود علیه السلام ته چې د زبور تلاوت به شروع کو مارغان به ورته راجم شو تفسیر مظهری لیکلی چې مارغان به دومره نږدې راجم شو چې هغه به داسې په مارغانو باندې لاس داسې راخکو او داسې به پلاس کې خدا او مارغان به خوځیدل نه پاسېدل بنا داسې आवाज داسې اثر او داسې چې کمدنو پکې میټاسو په आवाज کې چې مارغان به داغه د خوانه بیا تختیدل نه او یریدل بنا او هغه په داسې لاس ایخه او مارغان بناست او ونو ور سره چې دین هغه تلاوت کو نو ونه وداسې خوځېدي او आवाज به تن راوت دونه نه او انسانان خو خود داسي زناور به ورته ټول غیر چا پیر نه را جمع شو او زناور به ورته جګم دینو ناستو داوود علی السلام تلاوت او आवाज به اوریدو ناشنا خستا आवाज الله ور کړو او ناشنا کمالات الله ور کړو داوود علیہ السلام ذکر چې بخپل ظاهر شي بیا ودر تعال توام داوود علیہ السلام ځان لخپل یو ناشنا ژوند او هغه ناشنا ژوندۍ تیر کړی دا ادا الله پیغمبرو د زمانی بادشاہمو پیغمبرمو خداوود علیہ السلام د خپل خزانه او د حکومت پیسې او مال او تنخواه نه دی خوړلی څومره وخت چې داوود علیہ السلام بادشاہي کړی دا داوود علیہ السلام د خپل لاسو د خپل مټو مهنت کړی دی او ګټه کړی دا او هغه پیسې په خپلم خورلې دي په خپل بچو هم خورلې دي او د الله په نوم باندې ور کړی او چې دنو په خپل هم خورلې دي د خزانه نه تنخواه منخانه دا غستې پیسې نه دي خورلې د قوم شی نه دي خورلې او د خپل لاس پیغمبر علیه السلام فرمایل چې د ټولو نه خه مهنت د خپل لاس وګټه ده او د ټولو نه پاک رزق او خستر رزق داوود علیه السلام خورلې داوود علیه السلام د خپل لاس مهنت کو الله فرمایي وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ الله وي اوس په نوم ورته نرمه کړی و داسې وته اوس په الله نرمه کړی و داسې دا څنګه چې داسې به کول او داسې به چې اوس په کړای به جوړولې داسې اوس په وته نرمه شوی و او اوس په نوم داسې پلاسو کې داسې به راخکله او دې دا با نړۍ کې دا با کړای به ته جوړولې را ماتولې به کټکولې به او بیا هغه سختې دي ټکول ګرمول دا بګینو الله ورته داسې اوس په نتاوي کړي وزغری به جوړولې او توري به جوړولې
او چې دنو نيزي به جوړول غشي به جوړول هغه به خرصول هغه مهنت په کو دا غي د خپل لاس رزق په خړو خپل ژوند دي تقسیم کړو یو یې سې چې ګمنه د الله عبادت لور کړو یو یې سې د خپل مهنت لپاره خاص کړو او یو یې سې چې د ناغې د قوم د خدمت لپاره د دعوت او د تبلیغ لپاره او د بادشاہي او د خلکو د پیسلو او د خلکو دغه لپاره د درې واخې په خپل درې وسو کې تقسیم کړو او په دې طریقه باندې به خپل ژوندۍ تیروله بیا روان یو ځای کې په الله بیا یو امتحان کړي او هغه امتحان کې بیا الله تعالی کامیاب کو الله تعالی دې مونږه تاسو د خپل پیغمبرانو سره مینه محبت نصیب کړي الله فرمایي چې دای الله وای ما دای ته کامیابی ورکړه فتح می ورکړه خبره را روانه ورو شر او پیدنی او د غزياتیدل او د خلکو ورو خپل دین لريواله پیدا کېدو فساد پیدا شو خلکو کې الله وای بعض خلک می په بعضو مسلط کړل ولولا د الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض والله وی بیا پزماکه کې په فساد راته کچره سوق می زور ور کړي نه په بعضو باندې نو بعضی خلک می په بعضو زور ور کړل دا بعضی می په بعضو باندې اوال چې دا ازمکه کې شر او فساد نکېږي مشرکانو باندې مسلمانان او مؤمنان می زور ور کړل چې ازمکه نه شر او فساد ختم شي او خلک د الله بندگی کوي او د الله عبادت طرف ته جګم دینو را متوجي شي کچری دا سینوي او زور ور خلق په مقدس مکه باندې نه وي نه الله وی بیا وز مکه کې فساد او بس خلکو بیا جنگ جګړې قتلونه مرګونه او ډاکی وکې دي او عبادت خاني بیروانولې او چا بد الله بندگی او عبادت نشو کولې دا چا خپل خوغه وا چا په دین باندې عمل نشو کولې د دې وجه الله تعالی فرمایي عبادت خلق می وباد باندې مقرر کړل چې زمکه کې کلا فساد جوړیږي نو دا زور ور خلق به خلق د فساد نه منې کوي او دا د بادشاہان او دا د حکومت ذمہ داری ده چې کله په زمکه باندې شر او فساد جوړیږي او خلک شر او فساد کوي دا خلک به منع کوي د دې مخه به نيسي د دې مخنیوي به کوي او خلک به د شر او د فساد نه بچ کوي ځکه الله فرمایي چې د بعضو خلکو په وجه باندې په بعضو باندې بیا عذابونه راځي چې خلک ټول نافرمانه شي سرکشه شي نو بیا به د الله عذابونه راځي ندی وجنا الله فرمایي چې په بعضو باندې می بعضی مسلط کړل او یو تفسیری معنی لیکلی دا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض د دې معنی لیکلی دا کچری پزمکه باندې نیکان خلق نه وي مزګزار نه وي او د نیکای کون کی نه وي او د دین خدمت کون کی او پرچار کون کی نه وي او پزمکه باندې ماشومان نه وي او پزمکه باندې دا بیجبان زناور نه وي نه الله وي ما بدر باندې لوی عذاب را نازل کړو خدا خلق چې خلاص دي او دومره شر او فساد او بدعمل دي او بیا ژوند تیرین الله وي دا د عبادت خلقو په وجه باندې بچتي ولولا دفع الله الناس کچر الله وي نمی من نمی می بچ کړي بعض خلق د بعض خلقو د وجه نه ټول با عذابیدل نو د نیکانو په وجه باندې الله وي دا بعض خلق دا بچتي اوس دنیا کې کافران او مشرکان څومره چې د اسلام د دایرې نه بهر خلق دي ا دې دنیا کې ژوند تیري او رزق خوري او مزه کوي او عيش کوي او آزاد ژوند تیري دا صرف د مسلمان د برکت دا صرف د کلمې د برکت دا صرف د الله د بندګۍ او د عبادت د برکت دی کلم که په مقدس مکه باندې مسلمان ختم شو الله وینا ختم شو نو بس بیا الله تعالی دې کافر له یو ورځم رزق نه ورکړي دا چې دا خلک رزق خوري او دا کافر مزه کوي اټیک د چې مونږه ګناهګار یو مونږ کمزور یو او مونږه خطاکار یو او الحمدلله په مقدس مکه باندې ډېر خوري خلک موجود دي نیکان موجود دي د الله بندگی کوي د الله عبادت کوي شپاره د الله ته جاړي او غین د الله معمولی ونی نه پرمانیم نه کیږي او غی الله ته جاړي دعاګانې کوي او داسې دا ماشومان نه بی ګناه دا بی ګناه زناور دي د دې زناورو د دې برکت او د دې ماشومانو د برکت او دغه نیکانو خلقو د برکت الله تعالی وي ټول خلق رزق خوري او ټول خلق ژوند تیري او مزه کوي اگر که په نافرمانای کې او په شرک او کفر کې تیري خود دې خلقو د برکت دی کچری دا سینې الله وي نو بیا به عذاب رات
یو معنا مفسرین دام لیکلی او دایم خمانه ده اخیر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین دا اثبات تر رسالت ته دای په پیغمبر علی السلام ته وی یو یقولون لست مرسلا وی پیغمبر ته الله پیغمبر نه ته ځان نه داوا کې خو ته الله پیغمبر نه نو الله تعالی فرمایي پرې د خبره وانک لمن المرسلین بشک ته چې ته د پیغمبرانو نه ته زما حق او سچ پیغمبري کدا خلق دی منی کنه منی الله وی ته زما پیغمبري زکه چې دی خلقو د پیغمبر علی صلوات و سلام پیغمبري نه منله سماجی او د معاشري یو لوی مصلح منو پیسری به خپل کوله صلح او روغي به کوله کافرانو په اعتماد کافرانو به الله پیغمبر به مونږ له فیصله کوي مسلمانانو سره به معاملې رااله به استاسو پیغمبر باندې فیصله کوي هغه یو يهودي او منافق هغه مشهور واقعه ده يهودي وته وي استاسو پیغمبر باندې به فیصله کوي او منافق وته وي نه استاسو د يهوديانو کعب بن اشرف مشر چې په هغه به فیصله کوي د يهودي دا یقینو چې د الله پیغمبر غلطي فیصله نه کوي نو نه استاسو په پیغمبر به فیصله کوي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مصلح منو چې دا د معاشري یو ډیر نیک انسان دی او ډیر مصلح دی او خلکو ته پایدار رسي خو پیغمبر نه منو به حیثیت نبی نه منو وینته د الله پیغمبر نه لیډر منو مشر منو مشری بدر کو بادشاہي بدر کو سمره مال غواړي دربک خدا خبره مو کو چې تاسو دا خدایان سني شي کولی او دا مو وایي چې د الله پیغمبر الله تعالی فرمایي کدی په خپکیږي کدی په خوشاليږي کړه په زړه چوي خو الله وایي ته زما پیغمبر انک لمن المرسلین خامخات د پیغمبرانو نه دا تاکیدی خبره لکه مونږ چې وو قسم دې چې دا سې کار دی قسم په خدای دې چې دا سې خبره ده الله وایي چې زما دي قسمی چې ته زما حق او سچ پیغمبري کدی دې نه مانی نو دې ته نه مانی کنه ته زما پیغمبري الله دې زمونږه استاسو د خپل پیغمبر سره پر تعلق نصیب بسم الله الرحمن الرحیم ولما برزوا الله تعالی فرمایي کله چراوتل دا طالوت بادشاہ او لخر د لجالوتا جالوت بادشاہ مقابله تا وجنوده او لخر داغتا قالو نو دی طالوت بادشاہ ملګرو د ربنا او رب زمونږه افرغ علینا راواړه په مونږ باندې صبرن صبر الله مونږ ته صبر راک کله جنگ میدان ترالو د دشمن مقابله کې ولاړیو دشمن را باندې زیات ته اسباب او وسایل وسره سیوا دي په تعداد کې رانه سیوا دي او ډیر لوی تکبر او ګمنډ کې راغلي دي او موږ کمزوري او ډیر لږ کسان یو او اسلحه را سره نشته او وسایل را سره کم دي و زمونږ پتا یقین دی ته زمونږ مدد کین الله مونږ ته صبر راکړي چې مونږ میدان کې کلک پاتې شو سینا چې زمونږ حوصله ماتي شي او میدان پرې نه دو واپس لاړ نشو چې مونږ مقابله ته کلک ودرېږو د صبر معنا استقامت ته چې خدای مونږ دې میدان کې ټینګ پاتې کړي وثبت اقدامنا او مضبوط کا قدمونه زمونږه د دشمن مقابله کې زمونږ خپې کلګي کا یمږه کلک پاتې شو واپس لاړ نشو ونی یریو او صلیب عینلو او روب د دشمن ير را باندې رانش پریشر را باندې رانش وانصرنا او مدد کزمونږه الله ګره مون کمزور یو یو را ل صبر راکا استقامت راکا دویم را لخپی مضبوطی کر دشمن مقابله کی او دریم نمبر را سره مدد کا زمونږ ور خپل ځان باندې سید بار نشته اعتماد نشته مونږ سره نشو کولی چې کله ستا یقین او بروسا او توکل په الله په هر کار کې او استاد اخیالي چې زه کمزور او سوچ دې ټول دای چې ما سره به الله مدد کوي نو بیا به الله 100% مدد کوي او کله ستا په ځان باندې اعتمادي په خپل اسلحه او په خپل موټو په خپل زور دې اعتمادي او چې نه بس داسې دا غسه نو بیا به الله مدد د سره نه نو بیا به ناکام کیږي
چتم په میدان کې چا په زور او په مټو په طاقت پاسله کامیابی نه ده حاصله کړي تاریخ په دې گواه دی او تاسو به واورئ اوس بار بار به دا راځي نه همي سپاره پورې به د جنگ خبري راځي او تاسو به وګورئ چې مسلمانانو صرف په دې یو ټکی باندې چې په الله بروسه او توکل نه الله مدد کړي وقتل داود الله فرمایي وانصرنا مدد کزمغا علی القوم الکافرین په قوم د کافرانو باندې په هزموهم الله فرمایي پس شکست ورکړي مؤمنانو دی طالوت بادشاہ او ملګرو دای دشمن تا جالوت تا او داود ملګرو تا باذن الله په مدد او په اجازه او په حکم د الله تعالی سره وقتل داود او قتل ک داود علیہ السلام جالوت بادشاہ وآتاه الله الملك او ورکړه الله تعالی داود علیہ السلام ته بادشاہي پس دا غینه چې طالوت مړ شو والحکمت او نبوت او پیغمبري الله تعالی ورکړه وعلمه او تعلیم ورکړه الله تعالی دته مما دا خبرو یشاء چې د الله تعالی خوخوا ولولا دفع الله الناس کجر نوې چې د پکړې وی الله تعالی بعض خلق به بعض په بعض نور باندې بعضی په بعضو باندې د پکړې نوې یعنی صاحبان د شر او د فساد خلق دا به بعدن په اهل خیر او په نیکانو خلقو او د الله په بندګانو او تابعدارو خلقو دی چې دینو کمزوري کړي نوي او د فکړې نوي لفسدت الارض الله تعالی فرمایي فساد براغله او پزماکه کې فساد براغله ولي زمکه کې به مشرکان او کافران غالب شوي او زورور شوي بو او نیکان خلق به کمزوري شوي چې الله مدد نوي کړي نو بس کو پر او شرک به عام شوي او دین او اسلام او مسلمانان به ختم شوي نو به ختم شوي ولكن الله لیکن